سم د محرم الحرام باندې مومنانو مسلمانانو ته پکار دي چې په خپل اهل او عیال باندې وسعت سره فراختیا سره نفقه کوي او خرچه پې کوي. ځکه حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمائی مشکات شریف جلد اول کے دا روایت موجود دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د دوانو جانو سردار آقا نامدار فرمائی من وسع علی عیاله چاچی وسعتو کو پل اہل و عیال باندے فی النفقتی پنفقہ کی یعنی پخپلو بچو باندی د لسم د محرم الحرام باندی په وسعت سره فراختیا سره ډیر طعام ولا تیار ک وسع الله رب ذوالجلال با د پرزق کې مال حال کې ټول کال د پاره خیر او برکت او وسعت پکې پیدا کی. او بیا د دې روایت لاندې قال سفیان علیه رحمت حضرت سفیان سوری علیه رحمت فرمای ان قد جربناه فوجدناه كذلك. حضرت سفیان سوری سے فرمای وی پدې باندې ما تجربه وکا وی ټول کال د پاره زما په مال حال کې رب ذوالجلال خیرونه برکتونه واچول.